السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. در الشريف عزت من مسلمانان رونو پتیر جمعه یو درې خبرې ذکر شوی چې هغه د دې وخت ډېر اهم ضرورت دی او هغه درې خبرې چې سړی اختیار کی نو د دې وخت په راتلونکي وخت د فتنو نه سړی بچ کیږي او هر طرف نه محفوظ هم شي او الله جل شانه چې د دې نه څه تقاضا او مطالبه ده هغه هم پوره شي. هغه دریو خبرو کې یو خبر دا و چې پوره دین باندې ځان پوهول چې ځان به پوي کې پوره دین بل تخودل هغه کسان هغه حضرات هغه شخصیات چې پاغي کې د دین بل د دخول صلاحیت وي لکه اهل علم او پورا دین باندې عمل کول د دین بازه حصہ نه پورا دین باندې الله جل شانو نصرت او مدد چې امت مسلمه او مسلمانانو سره قران پاک کې الله پاک زې په زې بیان کړی دی هغه وخت کې دی چې کله پورا دین باندې خلق کړو او دا یاد ساتي چې د دین یو اړخ یو حکم پورا کول او نور نه پاغي باندې د نصرت الهی وعده نشته. ٹھیک تا که یو سړی کلمه ویلی مسلمان وي دا د پزړه کې تصدیق وي او پرشتیا او سره خپل ایمان محفوظ کړي وي نو دی په آخرت کې یو ځل جنت ته ځي. لیکن چې کله د دنه د دین ټول احکام یا بعض احکام پاتې دي یا معصیاتو کې مبتلا دي دا غي په وجه به جهنم ته ولځي. الله مدي وساتي. دا ضابطه او قانون قرآن پاک د آیاتنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل احادیثنا دا راستې شوی دا په دې باندې اتفاق ته د اهل سنت والجماعت. دویم شی هغه د مسلمانانو په خپل کې اتحاد او اتفاق دی. دا ټکی یاد ساتئ د امت مسلمه اتحاد او اتفاق د ټولو انسانانو نه د کافر سره اتحاد او اتفاق نه. دا قرآن پاک زما مخې ته پروت دی دې کې زی په زی الله جل شانه فرمایي چې د کافر سره تعلق دوستی بالکل نه ساتي او دا ستاسو دشمنان دي. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء. اے مؤمنانو تاسو زما دشمنان او خپل دشمنان په دوستی سره منی سي. او بعض ځای کې فرمایي چې کوم ځای کې مسلمان خپل دشمن یا زما دشمن په دوستی سره نسی نو دی دا غي نه دی دا غي پکاته کې نو د اتحاد او اتفاق
دا ټکي چې موږ په دې غوږ باندې اورو دا د امت مسلمه په منځ کې اتحاد دی، د مسلمان او د مسلمان اتحاد دی، د مسلمان او د کافر اتحاد نه دی، دشمنی ده. د دشمنی ماده هم الله جل شانه ستا په بدن کې پسینه کې الله جل شانه چولی ده، دا به هم د چا سره کې. لیکن قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی سره اونیسئ. ستاسو دشمن دی تکوینی طور سره، او په دشمنی سره اونیسئ اختیاری طور سره. تانه مطالبه ده چې کله ستا په بدن کې د دشمنی ماده وي، دشمنی د چا سره کولی شي، نو هله به شیطان په دشمنی سره نیسي. دا ماده الله جل شانو چې په بدن کې ایښي ده چې د انسان د چا سره دشمنی وي، بغضی وي، نفرت وي، کینه وي، دا ځکه ایښي ده چې بعضې کسان په دې دنیا کې به ستا مخې ته داسې راځي، داسې شته ستانه ګرد و پیش چې د هغوی سره ستا دوستي کیدی نه شي. دا ناره نن سبا بین الاقوامي سطح باندې ټولو قومونو کې لګي، یهود، نصارا او سیکولر ازم، سوشل ازم، لا مذهبیت، لا دینیت، مجوس، مشرک، کافر، کہ ساری قومیں، سارے مذاہب ایک جیسے ہیں. دا به یا تاسو اوریدلی یا به واورئ، دا لوبه شروع ده. او دا د دې دین نه څه بل څه شی جوړی. او یاد ساتئ زه د الله کتاب مې مخې ته پروت دی، زه په دې باندې قسم خورم که چېرې د یو مسلمان دا عقیده او نظریه جوړه شي چې دا ټول ملل دا په خپله کې یو دي، دی د مسلمانۍ نه ووتي، د دجال لښکر درنیږي او غټیږي، او د مهدي لښکر هغه کمیږي دې سره، او الله جل شانه په دې څه پروا نشته. او هغه واضح واضح بیان کړی دی قرآن پاک، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې واضحه تشریح په خپلو احادیثو مبارک و سنت کې کړي دی. نو عرض مې دا کولو چې د دشمنۍ ماده هم الله جل شانه په انسان کې اچولی، د دام د سره کول پکار دی. نو دا ناره چې ټول یو دي، دا نه، اتحاد صرف او صرف د مسلمانانو په منځ کې پکار دی. اتحاد ادیان دا نعرہ لگی، اسلام اور یہودیت ایک ہی چیز ہے، اسلام اور نصرانیت ایک ہی چیز ہے، اسلام اور فلاں مذہب ایک ہی چیز ہے، اور یہ سارے کے سارے اقوام آپس میں بھائی بھائی ہیں. دا ہرگز نشی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کسی کافر کا ہرگز بھائی نہیں. لکه چې خود شیطان ملګری. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافر د لپاره بددعا کوله، خیره به کوله، او د هغې بددعاګانې او خیرې هغه رؤوف او کریم او رحیم ذات چې یو کس به مسلمانېدو نو ډېر به خوشحالېدو، لیکن چې کله کافر په خپل کفر باندې پاتې دی نو هغه دپاره او دین اسلام ته مسلمان ته نقصان رسول د الله رسول هغه دپاره بددعا کړي. عرض میں دا کولو چې دویم اتحاد اتفاق د مسلمان په خپله کې، مسلمان به نه پرېږدي. ته په مشرق کې مسلمان مغرب کې دی، ته په شمال کې مسلمان په جنوب کې دی، ته په پاکستان او ایشیا کې مسلمان یورپ او امریکا کې دی، هغه ستا ورور دی. چې چېرته د هغه تا ته ضرورت شي ته به هغه ته خیر رسې، هغه چې کله پروزي ته به هغه اوچتې، د هغه سره به دوستي او تعلق ساتې، هغه به ته خپل د دوستۍ دپاره باعث او ذریعه ګرځې. بهرحال ما عرض کولو چې دا یو شی دا دی پوره دین، دویم اتحاد، دریم شی تزکیه نفس. دا بدن سړی خپل دن او بهر مزکا کی، مصفا کی، مجلا کی، پاکی کی. انسان دا زړه دا خرابیږي هم او دا سمیږي هم صفا کیږي هم. او دا الله رسول فرمایي
او قرآن پاک فرمائی. قرآن کریم کی بھی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی کو مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنا دل تندرست دل کر لے کر آیا، روغ زڑے روڑے روغ رنزور نہ دا زنگم نسی دا سختی گی ہم او دا فاسدی گی ہم. حدیث مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده چې کله دا سم وي نو ټول بدن سم وي، او چې کله دا خراب شي نو ټول بدن خراب شي. دینه معلومه شو چې زړه خرابېږي، او خرابېدو نه مراد د ډاکټرانو د طبيبانو او اصول مطابق نه، هغه خو د غوښې هغه زړه دی. بل زړه چې هغه روحاني زړه دی هغه دې زړه کې دن حلول کړی دی، او دا زړه د هغې محل او مرکز دی، او هغه ارادې په هغه زړه کې راپورته کړي. نو د دې تزکیه کول دا ضروري. په دې به انشاءالله تفصیلي خبره کېږي. نن په دې باندې کوو چې پوره دین څه شی دی. دا خبرې آسانې دي، دا زده کول پکار دي، په دې باندې عمل کول پکار دي. دین په پوره دین زده کول د هغې عنوان چې دی نو هغه د حقوقو ادایګي د باس. دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، حق ادا کول. بس بیا حق دشا اسو خډیر دی د فلان کی حق شو، د ډنګړي حق شو، لیکن په دریو برخو کې تقسیمیږي: حقوق الله، حقوق العباد او حقوق النفس. د الله حق ادا کول، د بندگانو حق ادا کول، او د خپل نفس حقوق ادا کول. دا درې قسمه حقوق دي. د دې ادا کول د دین اسلام دی. بس حقوق الله، په حقوق الله کې ډېر سره دي، په حقوق العباد کې بیا ډېر سره دي، خو چې دا ټکي دا زده شي نو بیا اسانه شي. او حقوق النفس هغې کې ډېرې خبرې راځي. حقوق الله مثلا د الله جل شانه په باره کې عقیده ساتل چې الله جل شانه زمونږ عقیده ده د دې کائناتو یو رب او خالق شته، هغه یو دی، په خپل ذات او صفات کې څوک شریک نه لري. بندگی صرف او صرف د هغه سره ښایېږي، د بل چا سره نه. د نفع او نقصان مالک هغه الله دی. لیس کمثله شیء، د هغه غوندې بل څوک نشته. مخلوق الله جل شانه پیدا کړی دی، او د مخلوق د الله سره د مماثلت مشابهت هیڅ قسم تعلق نشته. صرف او صرف دا تعلق ته چې الله خالق ته او مخلوق مخلوق ته، یعنی الله جل شانه دا مخلوق پیدا کړی دی. نور لکه څنګه چې د یو انسان د بل انسان سره مماثلت او مشابهت وي، اعضاء د بدن کې سترګې، لاس، پې، دا زموږ د ټولو سره شته. داسې د الله جل شانه سره. او بیا چې کوم دی نو د مخلوق نه یو بل نه پیدا کی جنس وی، کله کله الله جل شانه برای راست پیدا کی. یو عقاید دی. دویم عبادات، دا د الله حقوق دي. مز برای راست د الله حق دی. موږ د جمعې مستری جمعات ته راغلي یو د الله د حق د ادایګي لپاره. په دې کې د الله جل جلاله او زمونږ په منځ کې بل واسطه نشته، بل واسطه نشته. په معاملاتو کې بل واسطه وي، لکه د مسلمان اغشتل خرڅول هغه هم په اسلام کې داخل دي، او هغه هم دین دی، د دین اسلام موافق، او په هغې باندې هم اجر و ثواب شته. لیکن اغشتل او خرڅول براه راست د الله حق ادا کول نه دي. یا ته څه شی اخلې، مبادله المال بالمال بالترازی، په رضا سره، په ښه زړه سره، په خوښۍ سره بای او مشتری خرڅون کې اغشتون کې په خپله کې یو سوداو کې یو مبی حواله کې دته او دې سمن او قیمت هغه ته حواله کې. دا معامله ده. د دې براه راست د بنیانو یو بل سره تعلق، لیکن چې کله دا د شریعت محمدیه مطابق وشي نو په دې باندې هم مسلمان تاجر دی.
لیکن دا براه راست د الله جل شانه حق نه دی. په دې کې اطاعت د الله شته. الله جل شانه اطاعت مطلب د خدای خبره به دې کې منی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت شته، لیکن دا د الله براه راست هغه بندګي نه ده چې په هغې کې او په بنده کې په منځ کې بله واسطه ني. هغه څه شی دی؟ هغه مونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی. دا د الله جل شانه براه راست عبادات دي. هغه تقربات او طاعت نور، د قرآن کریم تلاوت، ذکر الله، دا براه راست طاعت او عبادات دي چې ته به باندې خدای راضي کولی شي. په هغې کې سر فرست زما عزتمنو مونځ دی. او مونځ چې کله د انسان سم شو، دا حقوق د الله ډیر دي، لیکن لومبی سر فرست پکې مونځ دی. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې افضل اعمال څه شی دی یا رسول الله؟ قال الصلاة علی میقاتها. وی فرمایل چې په وخت وخت باندې مونځ کول. د سحر مونځ د سحر په وخت کې وکړې، قضا یې نه کوي. د ماسپښین مونځ د ماسپښین په وخت کې وکړې، قضا یې نه کوي. د آدابو خیال وساتي، جمع سره یې وکړي. د مازدیګر مونځ د مازدیګر په وخت کې وکړې، د آدابو خیال وساتي، اقامت الصلاة. دغسې ماښام، دغسې ماسخوتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا افضل الاعمال. بیا مونځ په ښه طریقې سره ادا کول، دا د الله جل شانو د حق ادایګي د په ښه شان سره. زه تا نه تپوس کوم، که چېرې تا چاته پیسې ورکړې وي 1 لاک روپۍ، او هغه 1 لاک روپۍ تا ته واپس کې 5 زرګوني نوټونه دي، خو ټول دریوال دي. دریوال مطلب دا چې د کاغذ نه چا جوړ کړي، نه څه بهر ځای کې جوړېدی شي. دریوال ملګري خفه نه شي. نو هغه ته اخلي؟ هرګز یې نه اخلي، هغه ته واپس کړي. ولې دا کوټه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعضې سړی مونځ وکړي، هغه ته په یو مونځ باندې 100 چنده الله جل شانه ورکړي. بعضې سړی مونځ وکړي، هغه ته په یو مونځ باندې 1 مثل ورکړی شي، 1 اجر. بعضې سړی مونځ وکړي، هغه ته 1/2 اجر حاصل شي، ځکه د مونځ خیال ونه ساتي. بعضې سړی مونځ وکړي، هغه 3/3 برخه واخلي. بعضې سړی مونځ وکړي، هغه 4/4 برخه واخلي. بعضې سړی مونځ وکړي، هغه ته اجر ملاو نشي. او بعضې سړی داسې مونځ وکړي چې حدیث مبارک کې راځي، لکه د خیرنې خچنې کپړې غوندې راغونډ کړی شي او د دې مونځ کوونکي په دې مخ باندې راولي. یعنی شی عملم واپس شو. الله جل شانه دې موږ د دې ذلت او رسوایي نه وساتي. عملم واپس شو او بیزتی مو شو. بیزتیم د دې کې تذلیل دی. اوس داس مسکین بوی چې ما مونځ کړی دی، لیکن داغه د مونځ حالت دا دی که په بازار کې د خلکو په وړاندې د سره داسې وشول، دا څومره ذلت او رسوایي. لیکن زمونږ رب ډېر مهربانه دی چې دا معاملې پټې دي، دا کېږي، لیکن مونږ ته ښکاري نه. او د دې وجه دا ده که چېرې دا څرګند دغسې په دنیا کې کېدی، نو بیا خو ایمان بالغیب نه شو. بیا خو به هر یو سړي په وخت باندې بډې والې په طریقه باندې مونځ کولو، ځکه چې بېعزتي کېږي. د خپل عزت د محفوظ کولو او بچ کولو دپاره اوس داسې کوي. او بیا به یې ځکه کول چې هر څه ده ولیدل. کافر چې کله آخرت ته لاړ شي، نو دی به هلته کې دا وایي چې ما واپس که چې زه لاړ شم دنیا ته او بیا نیک عمل وکړم او دلته راشم، ځکه چې په خپلو سترګو یې هر څه ولیدل. او الله جل شانه د انسان نه د ایمان تقاضا او مطالبه هغه د ایمان بالغیب ده. قرآن کریم په ابتدا کې د سوره بقره په ډومبي مخ باندې د قرآن پاک الله پاک فرمایي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا متقیان هغه خلق دي چې په غیب باندې ایمان لري. چې کله شی ولید نو بیا خو ایمان نشو، بیا خو د روپۍ پیسو چې په دې باندې هر څه کېږي، دا موږ په دنیا کې لیدلي کتلي دي، نو هر یو سړي په زړه کې مینه ده، ځکه چې په سترګو یې لیدلي کتلي. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې په حقوق الله کې لومبنې هغه مونځ دی
چې کله مز د انسان سم وي احادیثو کې راځي په ورځ د قیامت چې کله حساب کتاب کیږي مز یې وګورئ چې مز یې سم راووتو د نور عبادات او معاملات هغه ورپسې سم راوځي انشاءالله مز نه پته ولګېده او چې کله مز خراب راووتو نو دې پسې به د نور اعمالم خراب وي په دنیا کې هم چې د انسان د سعادت مندۍ او داغه د خوالي او د سعادت نخا او اندازه معلومه نو داغه د مز نه ولګ شکل د مز د قیام د رکوع د قوما جلسه سجده قاعده د ټول پدې کې د آداب او د فرایض او د واجبات او د مستحبات او د مندوبات او خیال ساتل شوی دی او خشوع خضوع سره مز شوی دی نو دا د سعادت مندۍ نه خله دا سړی سعادت مند دی او انشاءالله دا خسړی دی د نور معاملات هم په دنیا کې ټیک دي ړومبی شی چې د سړي خواله ته معلومه هغه مز دی چې مز کې راځي نه وخته کوټوالی کوي مز کې نقصان مز چې قضا کوي مز کې ډیر نقصان بیا د اودس خیال نه ساتي مز کې نقص دی د کپړو خیال نه ساتي د بدن خیال نه ساتي مز کې نقص دی رکوع سجده په طریقه نه د مز کې نقصان دی ذکر الله جل شانه قرآن کریم کې چې د مؤمنانو کوم صفات ذکر کړي دي او په هغه صفاتو باندې د هغې فلاح او کامیابی د آخرت مرتب کړي د نتیجې په شکل کې نو په هغې کې چې څومره صفات ذکر دي ګڼ صفات دي 18 سپاره شروع د هغې نه کېږي په هغې کې ړومبی صفت الله جل شانه کړی دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مومنان کامیاب دي هغه ړومبی صفت څه دی الذين هم في صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں پخپل مس کی عاجزی کوونکی عاجزی کوي والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون د مستذکره مخکې بیا هم راځي چې ټول مزونه د مزونو حفاظت کوي لیکن دلته ړومبی شی هغه خشوع ذکر شوي د ما عزتمند په مس کې چې فرض نی فرض د هغې مثال داسې دی لکه انسان ستا مخې ته پروت وي د هغه سر نی سر هغه انسان د چا په کار راځي که هغه د چا پلار وي که هغه د چا رور وي که هغه د چا زوی نو فورا خفګان اظهار وکړي چا ورسره داسې کړي دي خو څه وخت پس پې زر زر سړي نارینه د کور نه وباسي غسل به ورکړي او خښی وي ځکه چې هغه د چا په کار نه راځي د چا د مینې نه دی د چا سره د لاس کته کولو نه دی چا سره د احسان کولو نه دی بلکې الټا که هغه څه وخت پرېښودی شو نو کیدای شي چې د هغه بدن بدبویي او ډډوزې شروع وي او چې کله په مز کې واجب پاتې شي واجب د هغې مز مثال داسې دی لکه یو سړی رشته کوي او یو جنۍ سره نکاح او واده کول غواړي خو د هغې سترګې هم نشته لاس هم نشته خپې هم نشته نو هغه داسې سره رشته کوي هرګز نه لاس خپې سترګې آزاد بدن چې نه وي بدن یې روغ دی غوږونه یې نشته پوزه یې پرې کړی شوي ده سترګې یې ایستې شوي دي لاس یې پرې کړي دي خپې یې پرې کړي دي دی ژوندی انسان دی بنی آدم ته څوک کتی نشي او که دا زنانې نو نکاح ورسره څوک نه کوي ځکه چې دا به څه کوي چې کور ته یې راولي دا به د خدمت کوي او که دی به د دې خدمت کوي دا خو یو بوج دی هو کلن علی مولاه چې واجبات نی د مز مثال داسې دی اوس دا مز چې تا وکړو الله جل شانه ته دې واستولو الله پاک سره ذخیره کې د الله عبادت ته وکړو چې په هغې کې واجبات نشته دی نو تا ته به یو عالم او مفتی دا ووایي چې فرض دې کړي دي نو مز دې وشو خو صرف د کېدو خبره نه واجب پاتې شول ناقص ته اعاده واجب د هغه به هم درته دا وایي چې دوباره واجب دی چې وکړي دوباره کول د دې مز واجب دي لیکن فرضیت ادا شو البته داسې شی داسې انسان څوک قبلی نه داسې مز به الله جل شانه څه قبول کړي کوم مز کې چې سنت پاتې شو نو حضرات اهل علم وایي د هغې مثال داسې دی لکه یو زنانه سره سړی رشته کول غواړي یا یو انسان دی ښځه ده او که سړی دی هغه په سر باندې گنجی وي په سر باندې گنجی وي په سترګو کې نقص وي لاس یې شل ویشته ور پورې
خو لاس شلی روح پکې نشته خپې شلی دي په دې به څه کوي دا هغه مخکې د هغه مثال یو چې سنت پکې پرېږدي زمونږ په اکابرو کې یو کس ته یو سړی راغی ورته وایي چې صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدل غواړم هغوی ورته وفرمایل چې دا شوق پرېږده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي کو د هغوی اطاعت کو اصل مقصود دا دی ده ورته وایي چې نه د پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدل غواړم دا مې ارمان دی څو ځله یې منې کو هغه منې نه شو بیا ورته وفرمایل چې نن داسې وکړه چې نن فرض سره سنت مکو سنت پرېږده ترمذی شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی کې بخاری کې دا مشرب دا سنت کول سحر سره 2 رکعاته ماسپخین سره دومره مازیګر ماښام سره دومره ماسختن سره دومره سنت او تذکر البته د شوافیو په نږدې 10 رکعاته دي زمونږ په نږدې 12 رکعاته دي د هغوی په نږدې باندې د ماسپخین مونځ کې سنت قبلیه 2 رکعاته دي زمونږ په نږدې د ماسپخین مونځ کې سنت قبلیه وړاندینی سنت د 4 رکعاته دي پس دغه عمر اختلاف باقی سنت هغوی هم وایي هغه امامان او امام ابو حنیفه رحمه الله نه هم نو ورته یې وفرمایل چې مونځ چې کې نو فرض وکړه سنت پرېږده نو هغه کس لاړو سنت یې ونه کړل د مونځ پابندو ډېر زیات زړه یې نه غوښتل نو سنت یې پرېښول چې سنت یې پرېښول د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهایی غصې حالت کې دی او ده ته وایي چې دا څوک په خوب کې ویني چې ما د سره څه بد کړي چې زما سنت یې پرېښول دی وبوږنېدو ډېر په یره او په خوف سره پاسېدو راغلو هغه عالم ته ورته باس توبه مې ده بیا به داسې ارمان نه کوم دې نه معلومه شوه چې د سنتو د ترک سره په مونځ کې نقص راځي کمی راځي نو هغه زنانه چې د هغې سترګې لیدل سم نه کوي په غوږونو اورېدل نه کوي څه دی غوږونه لاس یې سم نیول نه کوي شلي هغه زنانه رشته څوک څه کوي چې کوي نو الله جل شانه چې ته په مونځ کې سنن پرېږدې د هغې خیال ونه ساتې او ته بیا وایې چې الله جل شانه سره زما یعنی حق مې ورسره را اوس به مې جنت ته داخلوي او چې کومه مونځ کې د مکروهاتو ارتکاب څوک وکړي او مستحبات ترک مندوبات مستحب امور د هغې مثال اهل علم وایي داسې دی لکه ښځه د زنانه ده خو سر یې ببر دی دا ویښتې یې داسې ګډ وډ دي سر یې ببر دی نو که تاسو خیال کړی داسې زنانه سړی وویریږي سړی وایي شیشه کړ ویښتې شته خو ویښتې ببر دي پوزه یې شته پوزه یې روغ هم ده خو د پوزې نه یې خړت بهیږي سترګې شته خو سترګو کې چیخي دي چوچی دی په سترګو بدن یې روغ دی بیمار نه ده لیکن ماشي او مچان پې بړیږي او څومره زمانه وشوه چې دې لامبلې نه دي غسل نه دی کړی داسې زنانه چې چاته په ډولۍ کې لاړه شي نو دې سره خاوند نږدې کېږي خبرو اترو هغه ته کرکه پیدا کېږي نفرت مکروه په عربی کې ویلے کېږي هغې ته جس سے انسان کو کراہت آئے جو انسان کی ناپسندیدہ چیزیں ہوں اور مکروہ په شریعت کې هغې ته ویلے کېږي جو الله اور الله رسول کے ہاں ناپسندیدہ دا الله او دا الله د رسول ناپسندیده دي نن سبا یو دا عام سوال شروع شوی دی چې ته چاته ووایې چې دا عمل مکروه دی نو دی وایي سړی مکروه دی نو که ته په مکروهاتو باندې دومره زړور راځې او د الله جل شانه د راضي کولو او د خپل فلاح او د نجات خیال نه ساتې نو ته سوچ وکړه چې ستا دا عمل په کار راتلی شي بیا چې دومره جری پې راځي او دا یاد ساتئ چې نن سبا په بربند سلمانې مونځ کول دا مکروهاتو کې دي چې عادت چا جوړ کړی یو هغه سړی دی چې د هغه سره ټوپۍ نشته پټکۍ نشته څادر نشته رومال نشته بله کپړه ورسره نشته یا فقیر دی غریب دی او یا دی په پټي کې دی زمیندار دی
او بخوري کولو وغیرہ وغیرہ یا بلکار کولو کپڑے د په کور کې دی وخت پرالو د ماسپخین نماز او دې ټیم کې د موز کې نو قسمی کمیس پرتوګ شته خو په سر باندې ټوپۍ نشته نو د دې وجه موز نه پری دی موزیکی لیکن یو داسې دا چې دا عادت ګرځولې دی چې همیشه د بربند سر ودرېږي بلکې کله وسر رومال صادر پټکې ټوپۍ دا وی او دا د ښکته کیږي او بربند سر ودرېږي او یا نن سبا الکان چې هغه وختي ساتلی چې پاغه باندې د ټوپۍ نه برداشت کوي ځکه چې وختي خرابي فیشنیبل وختي ساتلی پاغه باندې د ټوپۍ او پټکې کېدی نو د وختو هغه فیشن خرابيږي پاغه باندې ډېر پیسې ورکړي د نه په دکان کې د دې سوسایټي او معاشره او د نور الکانو په مجلس کې ناشته او په دلارو باندې تک را تک د پاره جمعات کې هم د سر باندې ټوپۍ د پټکی کې خو اهتمام نه کوي نو بعضی هغه حضرات چې څوک په بربند سر باندې موز جایزم بولی غي وي دا د دین سره استهزاء او تمسخر دی او دا سپک ګڼل دا کار حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټ سر مسکړي صحابو چې چرته په بربند سر مسکړي احادیثو کې شته بخاری کې مشته نور احادیثو کې مشته لیکن تخپل ځان ته وګرته هغه شی چې تاسو ته واقع بیان کړ حضرت جابر رضی الله عنه وی صحابو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو کپڑا کې مسکړي دي په یو صادر کې تاسو کې څوک دا سشتره جګه کور کې یو صادر ځان نه تاو کې دلته جمعه ترش ولان لنګ نه چولې یعنی صادر یو ګد چولې کمیس یې چولې یو ګد لیکن لاندې پرتوګ نه چولې دی جمعه ته د جمع مستسوک دا سره تل خوخی هرگز دا الله جل شانه په وړاندې بیا دا څنګه خوخی صحابو نه دا ثابت یو کپڑا کې مسکول دو کې مسکول لیکن د صحابو زمانہ د فقر د غربت زمانہ او بل کپڑا نه بخاری شریف کې حدیث ته شکانو عاقبی ازورهم اغیب خپل صادرونو ته په سټ د پاسه غټي ور کړی وي صحابو تاسو به کتلی په د کلی په ژوند کې په دیهاتی ژوند کې مونږ لیدلې دي غریبي و په بعضی کورونو کې به غریبو نو بعضی ماشومان ته به صادر تړل او د سټ کې به وته غټه ور کړیو ځکه چې صادر د لاندې نه کولاو د نشي حاجت په ماشوم کورونو هغه په کولاوز مکه ډاګه کولو کپړو کې بنتلې موتیازي بنتلې لوی بول بنتل او یو صادر وو د سټ سره به غټه ور کړیو چې ساړه کې دا د وګونو غورځيږي نه بخاری شریف کې تاسو وګورئ په حدیث کې راځي کانو عاقدی حضورهم علی القفا پخپل سټونو د پاسه به صادرونو ته لاندې صادر ته غټه ور کړیو دا مټي به ټول ښکاري دا سټ به ښکاري دو سر به بربندو لاندې پندې نیمو پوري یو صادر وو یو کپڑا هغه ته په سټ سره غټه ور کړ دا ولي نو چې بل کپڑا وسره نه شته هغه حالت دی چې تاسو سره په کور کې نوري کپڑے نشته بیا سر بربند نه په یو کپڑا کې مسترات لیش په یو کپڑا کې به امامت هم کړي حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیو کار پسې استو چې کله زرالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څخه سفر او سفر پیغمبر علیہ السلام دی جنگونو لپاره کړي نو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سره اغا کار په باره کې خبره کوله چې سم لپاره استوله چې څنګه دی رالو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم په مز ولاړ دغه وخت کې حضرت جابر رضی الله عنه یو صادر کې دی خو هغه صادر هم تنگ لند او حضرت جابر داسې کړي دي چې هغه صادر دې سټ کې وته غټه ور کړي د نو لاندې نه لند دی نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وګرځور نو دی پاسې دو نو داسې ټیټ ولاړ ټیټ ځکه ولاړو چې داسې نیغیږي نو صادر په بر راځي لاندې نه نو د عورت او د شرم د زید بربندېدو احتمالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تنه تاسو ما هذا الاجتماع یا جابر او کما قال علیه السلام اے جابر دا تا صادر سره سکړي ته وی چې یا رسول الله صادر مې لاندو نو ځکه داسې ولاړم ټیټ پکې ولاړو وته فرمایل چې کله صادر لندوي فتذر به
फिर उसे नीचे तहबन के तौर पर बांधो, ऊपर का जिस्म नंगा रहे। बया गलान दे उतड़ा, खैर दे सीना ओ मला ओ सर दे बरबंडवी ځکه چې کم از کم نه خو به دته چې اوس کوم حالت ترې ځان دې په تکلیف کړی دی دا حالت به نه او دا ټول حدیث دا حدیثو په کتابونو کې شته چې کله کپړه دومره لنډه تنګي چې هغه پورته په اوږو او لاندې عورت دواړه پټول نه کوي نو بیا صرف په هغې باندې عورت پټ که مستودري او چې کله یو کپړه اوږده وه چې په هغې کې د بدن پټېږي ټول عورت هم پټېږي نو بیا د اوږو نه د ټول بدن پکې پټ او چې کله بیا تا سره نورې کپړې وي ټوپۍ او پټکې نو د حضرت عمر رضی الله عنه قول مبارک په بخاری شریف کې شته اذا اوسع الله فاوسعوا یا اذا وسع الله فاوسعوا جب اللہ جل شانہ نے تمہیں مال دیا تمہیں وسعت دی تمہیں طاقت دی فاوسعوا تو پھر تم بھی تمام لباس اپنے اوپر پہن کر اس کو نماز پڑھو چې کله الله جل شانہ وسع او طاقت درکړی دی نو فاوسعوا تاسو بیا د وسعت نه کار اخلئ بیا کمیس مچو بیا پرتوګ مچو بیا نور خزان برابرو ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت اپنے زینت کا لباس لو دا ہر مس په وخت کې د زینت لباس واخلا د زینت لباس او زینت لباس هغه دی چې په کوم کې یو مسلمان ښایسته ښکاري ښه پکې ښکاري درون پکې ښکاري الله جل شانه ته ولاړ دی دا بربند سر مس کول دی کې سړی سپک ښکاري درون نه ښکاري بیا وختم په مختلفو اندازو سره کټ کول پخوا خو یا به دغسې وختې پرېښول جتیبو او یا به حلقو کټاو یا یو دریم قسم سر د عنایانو ته ورتلو صرف یو هغې ته به انګریزي وي چې شاته نه په دې سټ باندې به کم و بیا به وروستو د ویښته بره ورو غټېدل بیا یې په دې منځ باندې ډېر نن سبا په یو ویښتو کې مختلف قسم طریقې راوتي دي چې هغې ته سټایلز وایي په مختلفو طریقو باندې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف ورزي د سراسر په ویښتو کې بیا دا سړی دومره زورور دی زړور دی جری دی چې دی په موز کې هم ولاړي او موز الله ته کوي او غسر ورته بربند نیولی دی چې ما وګوره داسې هم کړي کله چې سړی ګندګي وکړي نو سپی او پیشو هم په هغې باندې خاوره واچي هغه پټ کړي او چې انسانو کې نو بیا داسې ځای کې کوي چې د چا نظر پې پر ونه ځي لیکن د معصیت او نافرمانی هم د خدای کوي ځکه چې داسې وخت جوړول حرام دي حدیث مبارک تے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے اور قضاء یہ ہے کہ سر کے بالوں میں بعض جگہ بال کاٹ دیے جائیں بعض جگہ چھوڑ دیے جائیں بعض ځای کې وخت پرې کې او بعض ځای کې دی وی دین پیغمبر علیہ السلام سختی سره منع فرمایلی د جاهلیت په زمانه کې به خلکو ماشومان سره داسې کول نو ماشوم خو خپل اختیار نو هغه مکلف نی لوی بو سره داسې کول دا الله رسول فرمایي چې تاسو هم ماشوم سره داسې مکوئ زمونږ خو نن سبا یو غټ دلیل دا دی چې ماشوم کله یو غلط کار کې لګی نو هغه مکلف نه دی لیکن د دې مور او پلار او د دې مشر سترګې خو چا تړلې نه دي دی ورته ګوري چې دته ووایي چې دا ماشوم داسې کوي دی وایي چې لوی شي بیا خپله پوه شي نه دی هرګز نه پوهېږي تر څو چې تا نه پوه کړی ته به پوهې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم په منډه راغلی دی په ګس لاس باندې خوراک کولو او په تالی کې هغه لاس ګس لاس یې ننیستو د الله رسول ته دی خوا ناستو نو مبارک د هغه لاس ونیو په ښي لاس کې د هغه ګس لاس په ښي لاس کې او وی فرمایل چې د ده د ګس لاس سره زما په دې لاس کې د شیطان لاس دی او د ده د ګس لاس شیطان وړاندې کولو چې د لوښي ته یې مخکې کړي او دې سره برکت ختم شي تاسو وګورئ دا یو حرکت دی یو عمل او د الله رسول فرمایي چې دې سره په دې تالی کې برکت ختمیږي نن سبا چې کله خوراک کو نو څومره کسان په هغه پنډه کې په کور کې داسې وي چې هغوی بسم الله ویلي چې بسم الله ونه وایي برکت ختم شي هغې کې برکت نی کل امر زیبان لا یبتا ببسم الله فهو اقطع و ابتر او کما قال علیه الصلاة والسلام هر هغه ښه کار د کولو کار چې د هغې په ابتدا کې بسم الله ونه وی هغه دوم بریدی نیمګړی په هغې کې برکت نی په ښي لاس چې خوراک نه کوي په ګس لاس کې برکت پکې نی غیر چاپیر چې په تالی کې لاس وایي برکت ترې الوځي
چې کوم د خوراک آداب دي ذکر الله باندې شروع نشي، په ذکر الله باندې خوراک ختم نشي، په هغې کې برکت نی. د کندونه چې دانی راخله بسم الله پکې ونه وي، په هغې کې برکت نی. اوړه چې زنانه هغه کې په هغې کې برکت نی. د څومره ځایونه په دې یو روټۍ باندې مختلف تیریږي خېټې ته چې کله دا ځي، او دا ټول هغه ځایونو سره تیریږي چې په هغې کې ته برکت ستا له طرف نه اچولی کېږي، خدای یې اچوي، لیکن تی سبب او ذریعه ګرځي او ته د هغې اهتمام نه کوې، نو هغه بې برکته وړی لاړه شي، نو ته وخورې اماني دړی خوراک وکړي، لیکن هغه اثر یې سم نه کوي، او الټا د هغې خوراک اثر سي چې بیا سړی نور ګناهونو باندې جري شي، زړور شي. او چې کوم خوراک کې برکت وي، د هغې خوراک په وجه باندې سړی د ګناهونو نه بچ شي او د نیکیو توفیق الله جل شانه ورکړي. امام شافعي رحمه الله ته خپل شاګرد امام احمد ابن حنبل چې په څلورو امامانو کې دا دوه امامان دي، روټۍ کړي وه، هغه روټۍ ټوله وخوړه، لوښي واپس تش لاړل. د امام احمد ابن حنبل ښځې پخلی ډېر کړي، هغه حیرانه شو، عجیبه مېلمه دی چې ما خو ډېر شی پخ کړی و، هغه ټول وخوړل، زما خاوند خو یو دوه وړی وکړي وبس کړي، ځکه چې ښه خلکو خوراک یې کم کول. هغې سره فکر شو چې دا خو مې بېعزتي وشو، ځکه چې لوښي ټول صفا راغلل. تپوس یې وکړو د امام شافعي رحمه الله نه، واقع لوی ده، خو زه مختصر دغه حصه پکې بیانوم. ورته یې وفرمایل چې ما خوراک ځکه ډېر وکړو چې ما 3 ورځو نه ځان نهر کړی، ما ته 3 ورځې مخکې احمد دعوت کړی، نو ما ځان نهر کړی، ما وی چې دا خوراک زه ډېر وکړم، ځکه چې دا حلال رزق دی، دا چې څومره زما خېټې ته لاړ شي په دې کې برکت ډېر زیات دی. او د هغې حلال رزق برکت و چې د شپې ما ټوله شپه خوب نه دی کړی، ما د قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات او احادیثو نه مسائل مستنبط کول، احکام مې رایستل، فقیه و مجتهد. نو ما دومره مسئلې بیګا د شپې مستنبط کړي د دې حلال رزق په برکت سره. نو چې کله په خوراک کې برکت وي، هغه برکت په مختلفو طریقو سره راغلی دی. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې بربند لاس بربند سر مسکول دې سره د موز روح او د هغې حقیقت سي، دا عادت مه ګرځوئ. دا فتنه لږ وخت شوی چې شروع شوي ده. که ته وایې چې د صحابو دا عملو نو ما تاسو ته وایي چې صحابه کرامو سره نو، او صحابو کله کله داسې هم کړي چې حضرت جابر رضی الله عنه کپړه مخامخ په دیوالګیر کې جوړنده و، په یو کپړه کې موز ورکړی دی، چا ورته وایي چې صاحب کپړه خو دې شته، وایي دا ما ځکه درکړو ستاسو غوندې کمقلو ته چې کله د سره یو کپړه نی، نو بیا په یو کپړه کې موز کولی شي، هسې نه چې موز پرېږدي. لکه بعضې سړی چې وبخور کوي، یاره کپړې مې ګنده دي ځکه موز نه کوم. بعضې سړی چې میخې ساتلي، یاره کپړې مې هر وخت په سوټو باندې څښایي ځکه موز نه کوم، چې په سوټو څښایي. خدای دې پوه کا ځان سره داسې جوړه ساته چې هغه پاک وي، چې څه وخت د موز وخت راشي نو هغه واچو. اوس دا ته عذر ګرځې، نو دا خو عذر نه دی. کپړې مې په خټو څښاندي، دا خو عذر نه دی. مستری خانه کې کار کې، دا خو عذر نه دی موز د پرېښودو لپاره چې ماسپښین او مازدیګر مستانه لاړو، ځکه ته مستری خانه کې صفا کپړې د سره نشته. ته ځان سره کپړې راړه، د خوراک بندوبست کې هغه راړې، نو کپړې هم ځان سره د موز دپاره راړه، موز فرض دی. او بیا هغه کپړې پاکې واچو، موزو که بیا یې بدلې کړه. او که داسې نه وي نو بیا هغه کپړې چې کوم په مصری خانه کې ستا کپړې څښاندي لیکن دی پاکې نجاست ورپورې نشته دی، تیل پې ځای په ځای لګېدلي دي، موبلایل پې لګېدلي دي، په هغې کې موز کېږي ځکه چې نجس نه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې په عباداتو کې سر فرست دا موز دی، د موز خیال ساتي. بیا دې پسې نور چې کله په دنیا کې د سړي موز سم وي، کوم سړی چې په صف کې وویني دی موز په کلاره کوي. بعضې ځایونو کې دا رواج دی چې هغه خلک مزګزاري، لیکن د هغوی په موز کې قومه ني او د هغوی په موز کې جلسه ني. تاسو خدای وبخښه، قومه دې ته وایي چې سړی سمع الله لمن حمده کې ودرېږي نیغ. حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله وإذا رفعت، چې کله سر پورته کې د رکوع نه، فاعتدل قائما، اعتدال سره نیغ ودرېږه. بعضې روایاتو کې راځي چې د ملا د تیر هر یو مټۍ دا خپل ځای ته راشي. د ملا تیر کې مټۍ دي د ګني په شان وړې وړې، چې دا هر یو خپل ځای ته راشي، نیغ ودرېږي داسې،
هغې نه پس بیا سجدې ته. لیکن بعضې علاقې خصوصا زمونږ په دې بارډر چې دا کومې علاقې پرتې دلته کې ملا صاحب د مقتدیانو نه مخکې مقتدیان د ملا صاحب نه مخکې قومني د رکوع نه سر پورته شوی دی چې درز بیا ښکته ځي سجدې ته. ما یو ځل د دې جنګ جګړو دا چې کوم حالات رالل الله جل شانو د مسلمانانو حالت ښه کړي زمونږ د حکومتونه د هم خدای پوهې کړي دا فوج ته د خدای هدایت وکړي چې د خپلو مسلمانانو وروڼو د هغوی د هر یو څیز خیال ساتي. ظلم ښه شی نه دی. کوم سړی چې ظالم دی د هغه نه به ظلم وځي یا په دنیا کې یا په آخرت کې. بعضې خلکو د ظالمانو حال په خپلو سترګو ولید. ظلم ښه شی نه دی. نو ما یو ځل په میرلي کې مونځ کولو بازار په جومات کې میرلي بازار و هغه بیا وران شو. دا جومات ډک دی لاندې باندې الحمدلله زمونږ د دې علاقې په خلکو کې د مونځ اهتمام شته د ملک د نورو حصو په مقابله کې. جومات ډک دی دننه بهر پورته چتونه ټول ډک دي او بیا هغه زمانه کې به ټوپک وي اکثرو سره نو ټوپک یې د غاړې ته اچولي دي او چې څنګه رکوع ته امام لاړ شي نو بیا امام ما قومه نه لیده زه به قومه کې ولاړم خلک به په سجده پروت امام به په سجده پروت قومه یې نه کوله بس الله سمع الله لمن حمده وي هغې سره او بیا الله اکبر به په سجده کې وي نو دا هم مونځ نه شو. له نورو ائمو په نږدې قومه کې ودرېدل قومه کول لا فرض دي د احنافو په نږدې واجب دي د فرضو نه کم درجه ده لیکن چې واجب پاتې شي نو مونځ د هغه مثال دی چې لاس یې نی خپې یې نی سترګې یې نی غوږونه یې نی ته څه عجب داسې مونځ قبلېږي. د دوو سجدو په منځ کې ناست دی جلسه دا بعضې ځایونو کې خلک نه کوي. دا زاړه کسان چې مونځ اهتمام وي هغې کې دا شي امام ته پکار دی چې په قومه کې درنګ تېروي چې مقتدیان ټول نی غدرېږي پس د هغې نه سجدې ته ځي او مقتدیانو ته پکار دی د هغې اهتمام. دویم مې دا عرض کوله تاسو خدای وبخه چې د الله جل شانو حقوقو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق هم رال ځکه چې د الله جل شانو د اطاعت سره د رسول الله اطاعت هم فرض دی. دا حقوق الله کې رال پیغمبر خدای جوړ کړی هغه په خپله نه جوړ شوی کوم چې په خپله پیغمبر جوړ شوی نو هغه پیغمبر نه هغه شیطانی د شیطانانو پلاری هغه دجال وي هغه کذاب وي. حدیث کې هغه د دجال او کذاب ټکي استعمال شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه. حقوق العباد د بندگانو حقوق ادا کول په دې کې د مسلمانانو د خپلو خپلوانو د مور او پلار د عزیزانو د گاونډیانو د کلی د محلې د خلکو د ملک د علاقې د مسلمانانو ټوله دنیا کې چې چېرته مسلمانان دي او بیا د هغې نه علاوه بعضې وختونو کې د کافر هم حق شته او د حیواناتو هم حق شته. حقوق العباد ادا کول دا د بندګۍ دویمه غټه برخه ده. تر دې پورې راځي ابو داود شریف کې حدیث دی چې تاسو خپل سورلۍ منبر مه ګرځوئ. دا زه پې ناست یم دا منبر دی په دې باندې زه تقریبا ګنټه سوه ګنټه ناست یم او دا منبر په ځای باندې ښخ دی. نو دا د لرګي جوړ دی دا حیوان نه دی دا زیروح نه دی دې کې خپل شعور شته هغه بل شی دی لیکن حیوان نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته په څاروي باندې سوري حیوان باندې خر دی اس دی قچر دی اوښ دی په هغې باندې ته سوري او بیا ولاړې او چا سره خبرې کوي 15 منټه نیمه ګنټه 20 منټه لکه د بعض ځایونو کې زمیندار دغسې کوي. وړه خره ده هغه د بوج ډېر په مشکل سره وجدوي او هغه کله په یوه څنډه شي کله په بله څنډه او دی پې ناست دي. څاروی د سورلۍ دپاره چې الله جوړ کړی دی هغه چې رواني نو هغه ته اسانه هغه خوشحالي او چې کله د هغه ودرولو په هغې باندې ستسوري ما باندې دا تیر شوي دي مونږ کتلي زمینداره مه کړي ده نو هغه په هغې خفه کېږي سخت پې باندې تنګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا رکوبکم منابر او کما قال علیه الصلاۃ والسلام لا تجعلوا دوابکم منابر. تم اپنی سواریوں کو ممبر مت بناؤ اس سے کرسی نہ بناؤ. دا غې نه ممبر مه جوړو دا ممبر یو نیمه ګنټه پې ناست 2 ګنټې خو پې ناست او ته په خر باندې قچر باندې ته ناست هغه ته ودرولی دی چا سره خبرې کې بحث کې نه دا حیوان حق دی
خو حیوان دی ځنګلي وحشي حیوان تا ساتلی دی چې د کلس وساتلو په پړي باندې دی وتړلو په پنجره کې دی بند کو، اوس داغه پتا پورې حق دی چې داغه د خوراک څښاک او د ګرمۍ او د داسې سردۍ نه د بچ کېدو چې هغه پې تنګېږي هغه پې هلاکېږي د هغې نه انتظام کړي. دا د هغه حق. که تا چرګان ساتلي او ته په سفر لاړې 3-4 ورځو دپاره او ستا زنانه او تا چاته ویلي نه دي ګاونډیانو ته چې د دوی د اوبو د خوراک انتظام وکړي او ته رالې او چرګان مړه دي یا مړه کېږي ناجوړه شو، د دې به تا نه الله جل شانه تپوس کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې یو زنانه د پیشو په باره کې په قیامت کې به تپوس کېږي چې هغه یې تړلیم و خوراک هم نه ورکړو نه یې پرېښود چې په خپله وکړو. دا د حیواناتو حق دی. د انسانانو حق خو بیا ډېر زیات، بیا په هغې کې د مسلمانانو حق ډېر زیات. نن سبا چې کومه حق تلفي کېږي نو زه تاسو ته یو مثال درکړم. زمونږ بچی، زمونږ خویندې، زمونږ لوڼه مونږ په رشتو کې ورکو ودو. بعضې خلک په هغې باندې واخلي پیسې هغه خرڅ کړي. د خرڅ دا ټکې به دی نه استعمالوي، د دوی په معاشره کې به نه استعمالېږي، لیکن دغه خرڅ دی. کومه زنانه چې هغه تا چاته واده که په نکاح باندې دی ورکړه او په هغې باندې تا پیسې واغېښتې او په جیب کې دې واچولې دا تا خرڅ کړي. او دا یاد ساته چې حر انسان آزاد، نن سبا غلامان ووینځي نشته، دا خرڅول حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ممانعت کړی. دا یو پیسه حرامه ده او خپل په لور خور په بل باندې خرڅ کړي، دا د زنانو حق تلفي ده، دا د هغې سره ظلم دی. د دغې زنانه باندې دا پیسې واغېښتې شوې، د دې مهر چې مقرروي برای انعام 50 روپۍ، 250 روپۍ، 1500 روپۍ، 1000 روپۍ نن سبا. زه یو ځای ته لاړم، 2 نکاحګانې مې یو ځای کې تړلې، په غرونو کې یې وکړلې. ما ورته وی چې مهر مې څومره مقرر کړی دی چې زه د هغې تذکره په نکاح کې وکړم؟ وی مونږ خو نه دی مقرر کړی. مې تاسو خپله کې صلاح وکړئ څومره مهر زه ولیکم. ما ته وایي چې څومره ستا خوښوي. دا مهر خو ما ته نه راکوي، دا خو د ښځې حق دی چې څومره زما خوښوي، نه چې څومره د ښځې خوښوي. یا معاشره کې څنګه رواج وي داسې زنانو ته څومره خلک مهر ورکوي. بیا ما ته وایي چې څه شریعت وایي. ما ورته شریعت حق مهر متعین کړی نه دی چې دومره به ورکوي، دې نه به زیات او کم نه ورکوي. لکه د زکات مقدار متعین دی 40 روپۍ ده، د مهر مقدار نه دی متعین چې دومره مقدار دی، دا نه دی متعین. دا د فریقینو په صلاح باندې دی. هلک او جنۍ چې په څه باندې راضي شو، جنۍ د طرف نه وایي چې نه زه دومره مهر باندې خپل ځان نه ورکو، چې څومره مطالبه هغه کوي، که هلک دې د تیاري وس طاقت وي نو ټیک دی، د هغې حد نه دی متعین. البته فقیر سړي باندې ډېر بوج اچول نه دي پکار، او مالداره چې دی نو هغه باندې که ډېر هم راشي نو چې هغه یې پورته کولی شي نو ټیک شو. نو بیا ما ورته وویل چې دا خو شریعت د دې حد نه دی متعین کړی، تاسو مقرر کړئ. نو بیا ما ته وویل زه 500 روپۍ کې د 2 روڼم 500. نو ما ورته تاسو ته شرم نه درځي په هغه جمع کې مې ورته 500 روپۍ باندې خو نن سبا کله کله ماشومان هم نه خوشحالي په اخترونو کې، او 500 روپۍ ته ثابته ښځه د بل کور نه راولي، نوي کور ته هغه راله، هغه د دې خلکو نه نه ده واقفه، د نارینه و زنانو نه نه واقفه، خاوند دی چې د په سترګو نه دی لیدلی، دا خپل ځان هغې حواله کړو. د هغې د تسکین قلب دپاره دا یاد ساتئ، د هغې قیمت نه دی، د هغې د زړه د تسلی ساتلو دپاره الله جل شانه حق مهر مقرر کړی دی. نو هغه دومره وکړه چې د هغې تطیب قلب خو پې وشي، هغه وایي چې زما څه قدر او اهمیت دی سره شته. نو دا د زنانو سره ظلم دی. بیا کله حق مهر مقرر شي او بیا هغه نالي. زموږ سره یو طالب ملګری و، طالبان خو هر څه خبرې کوي، نو هغه واده وشو طالبۍ زمانه کې. نو بیا ورته نور ملګري وایي څنګه چلو؟ نو هغه وایي چې وړومبی وایي زموږ ملاقات شو، نو ما ورته چې مهر ما ته معاف کړه. نو ما ورته ته خو څه بې غیرته چې تا ښځې ته په وړومبي ځل باندې وایي چې مهر راته معاف کړه. د دې نه به نور بې غیرتوب سي. دا پیسه دومره غټ شی تا وګڼلو چې تا خپل ځان خاورې کو. هغه ښځې ته چې تر اوسه پورې تا هغې سره لا خوله نه ده سپړي، دي خبرې دې نه دي کړي، لومبی ټکې تا دا وکړو چې ما ته زما مهر معاف کړه. مونږ دې حد ته پیسه رسولې ده چې خپل عزت هغه مو خاورې کو. په کار خو دا ده چې کوم مهر تا مقرر کړی دی لومبی پې خبره وکړه چې کله دې مقرر کو اوس دا مو آیا چې په دې مهر چا ورکړی دی او دې ځای کې څوک مهر ورکوي او ښځې په مهر باندې څه کوي. نه،
ستا د غیرت او ستا د پهلوانۍ او ستا د سړیتوب تقاضا دا ده چې ته خپلې ښځې ته د مهر کلکه اراده وکړي او چې څه وخت نه مطالبه وکړي ورته یې ورکړي چې دا به دا نه چې کله د نه بیلیږي طلاق شده شوه نه تا سره یې ښه د مینې وخت تېرېږي او هغه وایي چې مراد ته نو ورکړو دا ظلم زیاتې کړي کله کله دشمنی د دوو تپو کورونو خاندانونو راله او په سوره کې زنانه ورکړي هغه جنۍ یریږي ګبراویږي او د هغې زړه قطعا نی لیکن دا خامخا ورکړي دا حرام دي ولې دا صخره ده او ګډه بیزه ده چې خلک د روغې دپاره اصلاح بین الناس کې پیس ورکوي او ته په هغې کې یو زنانه ورکړي خپله لور خپله خور د بل کور ته داسې واستې چې هغې نه تپوس پپوس ني دا حرام دي کله داسې وي چې د ډیرو پیسو د وجنه یو بوډا سړی ته یو ماشومه جنۍ د 60 کالو هغه واده شي 13 کال ولې مال ورسره ډېر دی پیسې ډېرې دي هغه جنۍ چغه وباسي چې دا زړی زمانه دی خو دا حرام دي د هغې د اجازت نه بغیر نکاح نه کېږي کله داسې وي چې د تره زوی دی هغه په کور کې ورسره پاتې کېږي مشرانو دا جنۍ دته ورکه حالانکې د تره دغه زوی په خپو شل دی په خپو ګوډ دی په سترګو باندې ړوند دی په سر باندې په من دی دا جنۍ وایي زما نه دی خوښ دا چغې وباسي هغه یې ورکوي چې نه دا ستا رور دی په کور کې د رور سره خو رشته کېږي دا مو ورته وایي د تره زوی دی دا به قبلی هغه نه قبلی او دی نکاح وکړي دا نکاح نه کېږي ډېر کورونو کې داسې دي چې عزتدار او خانداني کور د هغې په کور کې د دې د وجې نه اور لګي هغه جنۍ بل چا سره لار واخلي دې فتنه او شر او فساد د هغې د کور نه په وتو کې بنیادي کردار د دې مشرانو دی دا چا چې دا رشته ورکړي نو عرض مې دا کول زما عزتمند ډېر ځایونو کې داسې وي چې ښځې ته میراث نه ورکوي د ښو کورونو کې تر اوسه پورې دا رواج لا شته بعض ځایونو کې ورکول شروع شوي حالانکې میراث د هغې حق دی چې څنګه د سړي دپاره میراث شته داسې د زنانه دپاره للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کریم کې الله پاک فرمایي کوم کس چې وایي چې میراث نشته دی قرآن نه مني د اسلام سره هیڅ تعلق نشته او کوم کس چې مني چې میراث شته دی نه ورکوي دا غټ ګناهګار دی فاسق فاجر دی په حرامو کې مبتلا دی د سره پردی حق دی او د پردی حق خوري او پردی حق چې څوک خوري نو قرآن کریم کې فرمایي چې یاکلون فی بطونهم نارا یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈالتے ہیں دی په خپلو خېټو کې اور اچوي پردی حق د زنانه میراث دی غیب زنانه کې شرم او حیا د نسبت په مقابله کې ډېری دی دا وایي چې زمونږ خور زمونږ نه خو د میراث مطالبه نه کوي ځکه مونږ نه ورکوو یا خور ته ووایي چې خورې ما ته یې وبخه نو هغې وایي زه نه غواړم وروره ما در بخلي دي دا هم نه ده ځکه چې هغه شرمېږي هغه وایي دا رور ما پرېږدي که میراث ته نه اخلم ته میراث بیل کا دی خور ته په جولۍ کې وغورځو پس د هغې نه ورته وایه چې ستا اختیار دی چې دې سره څه کې که خورې یې که خرڅې که چا ته یې هبه کې اوس به پته ولګېږي که تا ته دا درکوي چې رور یې دا واخله دا ستا شوه زما نه ده په کار الحمدلله زما وخت تېرېږي بیا واخله لیکن تا داسې نه دي کړي ته په رواج پسې ځې دا نه نو میراث زنانو ته نه ورکول له زنانو سره غټ کس دا حق تلفي ده د زنانو ازادي دا حرام دي یو طرف ته نن سبا زنانه داسې آزاد چې د پردې اهتمام نه د سر د پټولو اهتمام نه هغې باندې خبره شي او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا داسې چې د زنانو حق تلفي کېږي کله داسې وي چې په کور کې یو ورور ته واده شي و ورور یې مړ شو دا تېنه پاتې شو او دا کونډه ده اولاد شته یا نشته نو بعضې ځایونو کې په دې باندې پیسې ورکړي نو دا میراث وګرځي دا ښځه به بارنۍ سړی نشي کولی دا به اوس د دغه میت چې کوم کس مړ شو د هغه رور به دا ښځه اخلي بعضې ځایونو کې داسې هم کېږي چې د رور نه مال پاتې شو او ښځه هم پاتې شوه نو دوه وروڼه دي یو وایي زه به مال واخلم ته ښځه واخله او یا زه به ښځه واخلم ته مال واخله الیاذ بالله دا داسې شوه لکه مال او ښځه ساروی او انسان بنی آدم دا دواړه یو برابر شول بیا مسلمان که د هغې خوښه یې که نه ډېرو ځایونو کې داسې وي چې په هغې نکاح کې د زنانه اجازت وي هغه دا رشته کول نه غواړي لیکن هغه د بدې ورځې ځکه چې د کور رسم و رواج داسې دی هغه کشت شي کولی غریب او یا که هغې نه چا تپوس وکړو نو هغه برملا وي چې نه زه د نکاح ته نیم تیار که دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي په زور باندې نکاح نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې کونډې نه به هم تپوس کې او د باکرې پیغلې نه به هم تپوس کې، تر اوسه پورې لا واده نه و کړی، پیغله د هغې نه به هم تپوس کې، او چې کونډه ده د هغې نه به هم تپوس کې، او د پیغلې سکوت او صمود دا پر رضا باندې دلالت کوي چې هغې ووایي خاموش پاتې شو. او که چېرې پیغله داسې وه چې هغې انکار وکړو یا سیبه هغه به په وینا کې وایي، ځکه چې هغه نه شرمېږي، هغې کې اوس شرم لغنې کم دی، بل خاوند یې لیدلی کتلی دی، هغه دې ووایي چې نه زه دې خاوند سره نه، یا هغه مخ سر شو کوي او په ځان باندې راکېږي چې کله هغې نه اجازت اخیستی شي. دا سړی راشي بیا ملا صاحب ته وایي چې یو اجازت ما راواغېست، د اجازت په مطلب هم نه پوهېږي، حالانکې د هغې د طرف نه اجازت نه، اجازت دې ته وایي چې تا هغې ته ووایي چې مونږ تا فلانکي ته واده دومره مهر دی، آیا ستا صلاح ده او رضا ده، دا پیغله و دې مخکې خاوند نه و لیدلی، نو دې خاموشي اختیار کوي، وایي چې او یا سر وخوځولو نو اجازت دی. او که دې په ځان راکېښول چغې سوري شروع کړې، سر ویښته شکول شروع کړل، مخ سر ټکول شروع کړل، نو دا اجازت نه دی. دلته نه چې اوس دا خلک پاسي و نکاح تړي، دا نکاح نه کېږي، ځکه چې دې نه اختیار نه دی ورکړی. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د حقوقو ادایګي دا دین دی، د نفس په انسان باندې حق دی، د خپل نفس، دا نفس سړی قتلولی نشي، خودکشي حرامه ده. ولې څوک دا ویلی شي چې دا خو زما خپل ځان دی چې اوس هر څه کوم؟ نه، هرګز هر څه نشي کولی، دا د الله جل شانه امانت دی. ته خبر هم نه وي او ستا د بدن په رحم مادر کې خدای پاک جوړ کړی، ته خبر هم نه وي او ته دنیا ته الله جل شانه په تنګو ترشو ځایونو باندې راتیر کې ورایوستی، ته خبر هم نه وي او تا ته الله جل شانه پیشکي ستا د راتلو نه مخکې د رزق بندوبست کړی دی. ته په خپله نه پیدا، تا خپل ځان په خپله نه دی جوړ کړی، ته الله جوړ کړی. ستا سترګه دا د خدای امانت دی، ته دا استعمالولی شي، لیکن چې کوم ځای کې تا ته رب وایي چې دې ځای کې استعمال کړي. ما تا ته سیکل لرکو چې ته په دې ځای نه تر بدنۍ پورې سور تلی شي، او تا سیکل زما د لاسو نه واغېشتو، نو د شوتلو غټ پنډې تړلی دی، یو من یا یو نیم من، هغه دې په سیکل باندې کېښو، نو علما وایي چې دا حرام دي، ځکه چې تا ما نه سیکل څه دپاره اغېشتی؟ څه دپاره اغېشتی؟ سورلۍ دپاره. تا دا نه وویلې چې زه پې د شوتلو پنډ وړم، او تا پې کېښو د شوتلو پنډ په هغه سیکل باندې، نو دا حرام دي، ځکه چې په پردي ملکیت کې تا تصرف داسې وکړو چې د مالک اجازت نشته، دا سترګې بې ځایه لګول په دې کې د مالک اجازت نشته، دا ژبه بې ځایه استعمالول په دې کې د مالک اجازت نشته، دا خپې او لاس بې ځایه استعمالول، حرام او تتلل، غیر محرم سره لګېدل، په دې کې د مالک د طرف نه اجازت نشته. هغه وایي زه په دې ناراضه کېږم، ته استعمالې، ته په پردي مال کې خیانت کوې، او تا نه به هغه تپوس کوي، او هغه مالک داسې دی چې هغه نه تښتېدی نشي. الله پاک دې مونږ معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات ته یو جنگ کې صحابه جنگېدل، یو سړی هم جنګېدو، صحابه وایي چې نن خو ټول نمبر دی وړو، داسې وجنګېدو چې کافر یې مړه کړ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے. دا تاسو کوم سړی ولي دا جهنم کې. صحابه حیران شو. یو صحابي وای چې ما جنگم کولو په بل ورځ، خو زه دې سړي پسې مو لګېدم، دې په نظر کې په شیش کې اغشته او چې دې څه کوي. دا الله رسول چې فرمایي چې دې جهنم کې دی، نو خدای پاک دغه څه جهنم ته نه بیایي، دغه نه څه کار سرګن شي، نو الی اصلي دې بس کوي چې وی قتل، نو هغه زخمی شو، مړ نشو، زخمی شو، د الله سي لګېدل. نو د زخمونو د دردونو د تکلیفونو د وجه نه په دې سینه کې ځان ته تور ومنډل او پورې وویسته، خودکشي وکړه. دا صحابي په منډه منډه رالو، یا رسول الله اشهد انک رسول الله، زه ګواهي ورکوم چې ته د الله رسول یې. هغه مخکې نه هم ګواهي ورکولو، خو مطلب یې دا و چې تاسو چې کومه وینا وکړه خو ما په خپلو سترګو ولیده، ځکه چې دې سړي خودکشي وکړه. دا نفس امانت ته د الله، ته د قرضونو نه تنګ شوې، ته د معاشرې نه تنګ شوې، ته د فقر او غربت نه تنګ شوې، ته د الله په کړو باندې صبر نشي کولی، ته خپل نفس والې، تا نه به رب تپوس کوي. ان لنفسک علیک حقا، ته مونځ نه کې، عبادات نه کې، دا د نفس باندې ته ظلم کې، تا نه به ورځ د قیامت تپوس کېږي. ستا دا نفس به ستا خلاف ګواهي ورکوي. قرآن کریم کې دي خپې به دې ګواهي ورکوي، لاس به دې ګواهي ورکوي، سرمن به دې ګواهي ورکوي، سترګې به دې ګواهي ورکوي، هر یو اندام به ګواهي کوي چې مونږ یې په دې ځایونو کې استعمال کړو، ځکه چې ستا د وجې نه هغوی جهنم کې سوځي، ستا خلاف به ګواهي نه ورکوي، هغه خو امانت. دغه وجه چې علما مخکې علماو به فرمایل
اوس هم دغسې ده چې یو انسان بل مریض ته خپل اندام نشي ورکولی، زما نه سترګه وباسئ او دا فلانکي ته ورکوي، زما نه ګرده وباسئ دا فلانکي ته ورکوي، ولې دا تا خپل جوړ کړي دي. باقي د هغې علاج وکړه، د هغې علاجونه ډېر دي بله طریقه باندې. او که ټول علاجونه د دنیا فیل شول نو کوم یو سړی په دنیا کې پاتې شوی دی؟ داسې څوک ما ته وښیه چې هغه 500 کاله مخکې دلته په دې ځمکه باندې اوس هم شته؟ شته دی څوک؟ ټول دي. مرګ خو شته دی، حق دی، لیکن غلط طریقه نه چې د الله او د الله د رسول د طرف نه اجازه نشته. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دین اسلام خلاصه دا ده حقوق کی ادایګي، د حق ادا کول باس. او چې کله انسان بالغ شي په د باندې دا حقوق راشي، د سره دا مختلف حقوق وتړلی شي. چې کله ماشوم دی بیا ورسره نه تړلی شي. الله پاک دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي.